تاسو د دې علاقې خلک ټول نیشنل پارټي والے یہی کنا مبارک شه تاسو تخپل تاریخ معلوم دی باچا خان دی خدای پاکو بخی د دو استاذ په سیاست کې څوک نه ټول وایي د دو استاذ په سیاست کې څوک مولانا محمود الحسن چاته چې شیخ الهند وي دا استاذ او دا زما تاریخی خبره درته نه کوم په 84 کې زو باچا خان یوځای تلیو دلی ته او د دلی په پارلیمنت کې د شیخ الهند سیمینارو او مولانا اسد مدنی داغه سرپرستی کولا باچا خان زما په مخ کې د دلی ټول پارلیمنت ناستو په سټیډیم کې او باچا خان دا مقاله واورل چې د شیخ الهند مونږ درې سپایان یو ولزوما یو د ترمزو اجی صاحب او یو میا عزرګل صاحب اسیر مالټاو د درې کسانو با د شیخ الهند په هدایت باندې په صوبه سرحد کې کار کو او بیا زمون کار څو کدل تداتیا نوی کالو بوډاګانی اغي ته پته ده چې باچا خان د خپل تاریخ آغاز کړو د څنا چې پیرنګي ورکو او قران آزادل بل څه خبره خونه وکړه نو ټول قوم ور سره په دینیت مرګړو علما ور سره مرګریو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې براغ نو اول تپوس به د باچا خان کولو دا ټول لوی اکابر او لوی علما چې دا ور سره مرګریو چې پیرنګي ورکو او قران آزاد دا ستاسو بنیادی مشن نو سیاست هم زده کړه د مولا نه دی اوس دا ټکه مکه چې مولا پکې لا چاره واستو ستا استاد مولا نکاح دي چا تړلې بے نظیره څومره لوی خزاله لور لا شوم نو مولا لا ټولو چې بانګ باورته څوک ځکه چې دا کار مولا نه بغیر کیږي نکاح دي چا تړلې بیا چې مرشي بسم الله وزعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک دا درته په قبر کې څوک ته مولانا بغیر یو قدم نشي اوس الیکشن چې راشي کنه تاسو سترګې په تندي کې شي مولا په کې لا چاره اوس او دې کټو د مولا ایمان او دې کټو چې دوار آئی ڈی آئی او پیپل والا خپل ممبران پټ کړیو چا سواد ته بوتلیو چا چرتا د جمعیت دا ممبران دا سادلا لیونی دا د اسلام آباد په سرک وګرځیده چا جرأت نشو کولی چې نږدې ورغلی وای چې دا 2 کروڑه روپۍ والا او ووټ مال راکړه اوملیده د بلوچستان یو ممبر دی هغه ورته وی چې 2 کروڑه روپۍ خو معمولی خبره ده والله کې والم خو کډیر سراکم نو ووټ نه درکو تاسو پوه شئ هغه فیصله چې کومه ده قانون وقت په صيغه راس کې ساتري لری مزه کور تراشي په کور کې مور او پلار وي د مور او د پلار په منځ کې چې کوم رازي نو لونه می او زامنی می او کتا سو خیالو کوي لونه او زامن چې دی هغه د هر راز نه مور او پلارم خبر نه ساتي اگر چې د مور او پلار ټول رازونه او ټول فیصلې چې دی هغه د اولاد په حق کې وي
خو باز خبر اغي ته نه کولو کې مقصد دای چې د دې دماغ کچدي که یکدم ورته دا بوج په ورواچه د آوټ نشي. قرآن کریم کې دا حروف دا یو خصوصی رازو دا اللہ و دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کی لکا تاسو تا پتا دا دا معراج پشپا باندے مسلمانانو کی مشہور دا لکابل اشپا دا غشپا و دا نو تاسو شو قدر مناو کرے دے چا پکی پٹاخی خلاصو لے او چا پکی الوا پخولا او چا پکی کیر میر پخولو کنا الوا او کیر دے خو خشے چرتا جماعت تم تے لگ راشی خو اسی ما مطلب داو چی اصل راز دا لیلت القدر او دا شب قدر چی دے اگا اصل راز باندی ترو سپوری دا بدبخ قوم خبرم ندے د دیش پہ اصل راز دا دے چه دا اسمانونو کال چه دے پا دیش پا نوے کی ما پا خبر پوئے گا لکہ دا دنیا دا انگریزی کال پا کم امیاش نوے کی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی وغیرہ وغیرہ دا اسمانونو کال چه دے اگا پا دی پینزل لسم اشپا باندے نوے کی دا ہر انسان دا تیر کلی کار رجسٹر کی خودشی او نوی رجسٹر باندے شروع پخوانی بزرگان او نیکان چیو اغیب پا دغا ورز رو جنیوا او دغا شپا بیٹولا پا عبادت کے تیرولا چه زما دا نوی رجسٹر افتتاح چه دا او ابتدا چه دا اپا عبادت او پا نیکای باندے نن پا پاکستان شریف کے زمونگ دا جمیدش پہ افتتاح و ابتدا چه دم پا ڈم توب او کنجر توب باندی کی گی او دا لیلت القدر او دا شب قدر دش پہ افتتاح چه دا غم پا ڈم توب او کنجر توب باندی نو دا ملک چه دے دا ڈم ملک دے ڈم ڈم پیجا نہیں دا دا سڑی توب ملک نہ دے کدا دا سڑی توب ملک وے نن بد دے ملک دا حالت نہ وے تو گورا چی چرتا دا کنجر توب او چرتا دا ڈم توب او چرتا دا فحش فلمونو دروازی چوے اگا نن ٹولے پا پاکستان کی کولاو دی پا حیث ڈم توب او کنجر توب باندے پابندی نشتا ایس کد جمعے پشپڈ میں گڑے تانیدار نے اجازت والا بس اد ملا زوئے دے تانیدار کوشتے وی جلال نو گی دڑبوی علال او کا تانیدار اجازت یو ملا زوئی چرتا تلے دا غصر دا الکانو سروے رازی اخکار تو ای تلی دی نور سورتن دی ملاو شوے گیدڑی ویشتے الکانو ورتوی جدا گیدڑ خو مردار دے اگر سو کوئی چھ مردار دے ملا زوئی زیمہ و علال مردار تاسو پی جانے علال ویلکرا زید دا بے خوزہ چھ پلار نے پختنو پلار لے راغلی دی ورتیل چھ میاں جی گیدڑ علال ہے اگر چھ نا مردار ہے کون آکھنے کے علال ہے ویچے تواڈا پتر نور جمال آکھنے کے گیدڑ علال وی جد نور جمال آکھنے تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں چھ نور جمال ویلی دی نورے گا چیز کتاب گورم نو کتاب راغست خلق کینولی غالکا ویلے سنو میاں کتاب نا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چی چرتائی علتا گدڑان می دڑان توڑ رہا ہے دکھا چیز مازوئی ویلی نو نن معاملہ دا نور جمال پلاس کے دا کہ نور جمال ویلی چی ڈما گڑا کا
نو روا شو او که نور جمال ویلی چې نه نیشي ګډوله تاسو خیال راغ تیر ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار ولته تلم نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جی یو مهرباني خو وکړئ ما لې وایه وی جی د رور مادمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي اوس خدای گواه دی دا ډسکو ما نه پېژنده چې ډسکو څه بلاته و نو ما دا خیالو چې دا به چرته د جنج منج یا د څه شي پرمټ غواړي نو ما ورته ویلې چې ډسکو کېرې ویل ډسکو انجی او بچیاں دا میوزک وتا خدای مال تباک تاکہ دومره انسانیت نشتا چې توس ما ته وای چې ډیپټي کمشنر نه مالا د ګډای اجازه وای دومره د دې قوم سترګې وشلې او دا دومره بے حیا قوم مونږ دا مولیان او په قبرونو درتا تبارک الذی وای خبره د دیم کوا چې تبارک الذی خو څه کوي ته د دې قابل مې چې تا د پاره ویلې شي چې دې خدای ته د دې قابل یو بزرګو یو سل درش په تکاله عمر کې وفات هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو یو حضرت لاہوری رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم دی یو قبر کشف وکړ چې یو مړی وګورم لا ویل راځه لاس نه ونیوم بارې داسې وستم دیرې ته چې داسې توجه وکړه نو ما ته وی چې بچیا داس چل دی چې مړی خو درته خیم په قبر کې خو په دې دیره کې داسې مړی نشته چې تی وګورې اوړه دی خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي نو داسې مې تې منډه وواله که نه چې په یو سا کور ته ورسېد زما عزیزانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډېر لوی سړی او د ډېر لوی علم خاوند په لاهور کې تپوس کو د حضرت لاہوری رحمت الله علیه نه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلي دي چې او لاہوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا زستاسو قبرونا د اور تنورونا گورم وہ حضرت داری شیادہ اگر افغانی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں ٹانگا کے ناس تھی افغانی صاحب قسم خوڑو چادیرے تلاڑو نو زما پا دے مخ لاس راخ کو چه لاس راخ کو دے دیرے تمی اوکتا دا ہر یو قبر نا دا اور لمبے راوت وہ بیائے پا مخلاص راہ کو راتا ہوئے چاہیں ابھی اس پہ اکتفا نہیں کرتے ایک اور چیز بتا دو ندلا اور شاہی مسجد تیرا وستا وہ بیائے راتا پا دے مخلاص راہ کو چے میں اوکت دا سے دنیا دا پکے سوک سپی دی سوک خردی سوک تشوگان دی سوک قچر دی سوک غویان دی وہ دامی وہ ماوی چې باز حضرت ما تسلی وشو نو ما ورته وی چې افغانی صاحب دا رحمان بابا وی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ معنوي چارپای مونږ معنوي سپیو د سپیکار څه دی چې هیڅ دې ورته نه ویلي او در پسې بغار داسې ده که نه ده اخر کلو کې خو سپي هم ډېري که نه
سپی ته به تا هیڅ نه ویلي او در پسې بغاپي نه نګوره دنیا مانوي سپی ده غږ به دې هم نه کړی او څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړي خبر به هم نه څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړي نو زما عزیزانو اوس زه یم زما خدای په ما پوه دی چې ما په کوم شي پسې څه ویلي دي په جومات کې ناست یم زه په خپل هغه شي ته نږدې نه یم ورغلی که زه د پردې متعلق ویم الحمدلله ما د کور پرده ټیک ساتلې ده که زه د ټي وي متعلق څه ویم ستاسو دوا پکار ده په غلطه یم چېرته ټي وي زما کور ته نه دی راننوتی که زه د وي سي آر متعلق څه ویم خو تصور نشي کېدی چې بلډیګر ملا به وي سي آرونه ګوري دا خو تصور بیا که زه د چا د جنکو متعلق څه ویم چې ستاسو جنکای نن هر کلی والا دا کوشش کې ایم پی اے او ایم این اے پسې چې جی زمون کلی ته د جنکو سکول ډیر ضروري نو ممبران چې راشي رونو تاسو غږ مه کوئ او جنکو سکول مې دله منظور کو دا جنکو سکول دې ستا کپره بیا ایم این اے او ایم پی اے ورشئ د پاکستان نن د منډۍ د غویانو په شان خرڅ شو په پاکستان خرڅ شو کنه د غویانو راشه ستا په صوبه سرحد کې د صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ګوره د غویانو په شان خرڅ په مخ د ځمکه خو چېرته داسې صوبه وښایه چې په 15 وزیرانی پکې 15 او 20 پکې ایڈوایزران داسې صوبه خو چېرته وښایه اوس په دې لاره چې راتلم هم یو وزیر په مخه راغی خدای خبر چې اعلی سو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے په کومه لار چې زه رپړپې به په مخه درځېدل بیا د دې خرچ 1,15,00,000 روپۍ خرچ دی د میاشتې 1,15,00,000 ستا سړکې به خاورې جوړې شي ستا تعلیمي معیار به خاورې اوچت شي ستا دپاره ډسپنسرۍ به خاورې اوچت شي دا نن غرق ولې یی عزیزان غرق ځکه یی چې تاسو د خدای اسره پرېښې والله العظیم زه په جمعیت العلماء اسلام کې که زه یا زما ملګرو چاته دا ووایي چې زه به درته سړک جوړ کړم زه به درته سکول جوړ کړم زه به درته ډسپنسري جوړه کړم زه به درته دا وکړم زه به درته دا وکړم په هغه ټکي به د جمعیت نه توبه وباسم او غلی به ناست یم ځکه چې زه به دا وکړم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده